نه یې لکه نو ته نشې ورکوی. اوس په دې کې فرض کوئ لکه ته خو د یو ملک قانون فالو کوې، صحیح ده، ته خو یو کس ته لکه هغه د 50 نه بره دی، هغه ګناه کوي که دغه کوي، هغه د هغه خپل کار دی، هغه راغلی هغه ستا نه یو شی الي او ته وګورې د هغه اډې چکي چې او دا خو دا عاقله دی او په خپل واک کې دی، لکه د عمر ته رسېدلی کس دی، ته ولا شی ورکړي، لکه دې سره ته څنګه وې دا دې باندې ته ګناهګارېږي او که نه. نور خو لکه زه په دې سوالونو باندې ډېر پوه یم چې وایي نشې کوی ته لکه داسې کار که نه، خو دا لکه داسې دې دا قانون دی داسې تا ته هغه وایي چې لکه کو تا وړوکي کس ته ورکړو د 50 نه چې کم یا انډر 18 لکه 18 نه کم دي، ته بیا لکه د دنیا دی لکه دلته تا ته د جرم سزا درکوي. نو کو فرض کړئ کو ته اوس غټ کس ته ورکې هغه د هغه ګناه خپله ده، هغه یو کار دی سیګرټو نشه کوي یا نسوار کوي یا هر څه چې کوي که نه، هغه په خپله ذمهواري ستا نه الي، ته هم وله د هغه شی چک کړي چې او یاره ته د 50 18 نه اوښتې ستا خپل کار دی، ته وله ویې ورکوی شي که نه. ریاض ورور ښه پوښتنه وکړه. که ملګری چې پوښتنه کوي ما یک بیا دغسې بندوي چې نور ته شور نه ځي. که انډر 19 یو که بره یو که لاندې یا 19 که هر څومره، خو نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې هره نشه حرامه ده. بیا ځینې ګناه داسې چې هغه فردي ګناه او ځینې زیادت کې بل ته یو سړی د تا ورته یو څیز ورکو که هغه عاقلي که بالغي خو چې حرام څیز ورته تا ورکو تا ورسره په ګناه کې مدد وکړو، که هغه د 18 نه کم یو که ته زیات یې. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی وایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، د چا سره د ګناه په کار کې مدد مه کوئ. دغه شان نبي صلی الله علیه وسلم الدال علی الخیر کفاعله، چاته د خیر کار وښود گویا کې دا کوونکی د هغې دی. نو د دې په مقابله کې که چاته تا د شر کار وښود د شر یو څیز دې ورته ورکړو ګویا کې دا تا کړی، نو نه بره ته ورکول پکار دی نه لاندې ته ورکول پکار دی. مولوي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام.